أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللہ فرمائی ہر کله چې ویلی شي دیو ته اتقوا ویریږئ ما په هغه څه باندې بین ایدیکم چې وړاندې ستاسو نه دي. د کافرانو ته ویلی شي چې ویریږئ د هغه څه نه چې وړاندې ستاسو نه دي وما خلفکم او هغه چې وروستو ستاسو نه دي. لعلکم ترحمون د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. د پاره دی چې په تاسو رحم وکړي شي. وړاندې او وروستو وړاندې ده یعنی د دنیا د عمل په اعتبار سره چې تاسو څه لیږلي دي چې څه مو کړي دي هغه هم لیږلي دي یا ځان نه به وروستو څه پرېږدی هغه د هغې په باره کې ویریږئ که عمل هم سم وي خو ټیک ده که عمل هم خراب وي نو بیا تباهي ده. وړاندې وروستو ستاسو نه مخې ته چې کوم اسمان او ځمکه ده یا ستاسو نه شاته ستاسو نه بره لاندې چې کومه ده نو ویریږئ په دغه باندې چې ګناه کېږي ځمکه خدای ته وایي چې خدایه زه به یې راښکم ځان ته. دکه شان اسمان دا د الله په اختیار کې دی که در باندې راغورځوي نو بس د سکندونو حساب دی. نو ویریږئ د الله رب العزت نه. یا کوم اعمال چې ستاسو لاسونو لیږلي دي او آخرت ته تللي دي د هغې په باره کې چې دی تاسو ویریږئ یا به وروستو کوم راځي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې په تاسو رحم وکړي شي. الله فرمایي وما تأتیهم او نه راځي دیو ته من آیت څه نښه او نه راځي دیو ته څه نښه څه نشاني من آیات ربهم د نشانو د الله رب العزت نه. د چا نه؟ د نشانو د الله رب العزت نه. الا كانوا عنها مگر وي دي د دغې نه معرضین اعراض کوونکي. معرضین اعراض کوونکي یو نیم بندی مثال په طور د هغه د تبلیغ والا سر نه لګي نو هغه به لا غریب د خولې نه خبره نه وي نه به دا موږ د پته ما د بیانه زړې کیسې کې موږ یې نه منو. عالمانو سر به نه لګي عالم به لا خبره نه وي دا خو زه د دې خپل عمل نشته نو څه کې ځان نه کار کوي دا ته د پیاتون دوی نه دا پیر سي او ته ټول اس په ګوت کې نه سي ذکرونه کوي نو ته د سړي زوی ته پکې پکما کې ته سکه. نو الله رب العزت فرمایي یو نښه نه راځي د الله رب العزت د جانب نه مګر دی ورته بړې د مخکې نه والي چې د دې نه به زه انکار کوم مخکې نه ورته د نرزوی بړې والي. وما تأتیهم من آیت او نه راځي څه نشاني من آیات ربهم د الله رب العزت ده دربار نه الا كانوا عنها معرضین مگر دی وی د هغې نه اعراض کوونکي مخ تېړی یا مخکې نه ورته دې کیسه جوړه کړې. وإذا قیل لهم او کله چې ویلې شي دیو ته انفقوا نفقه ورکې صدقه وکې مما د هغه څه نه رزقکم الله چې رزق درکړی دی الله رب العزت تاسو ته. الله رب العزت چې تاله څه درکړي د هغې نه ورکړه وکړه او ورکړه دې ته نه وي صرف چې ته یو کس ځان ته دومره محتاجه که چې ته خیرات ورکړي هغه نه. خلک اوس خپلې ذاتي پیسې نه ورکوي د خلکو پیسې نه ورکوي ځان سره یې ګیرې کړي هلکه قبر ته به ځي که نه څه به کوې خو اوس الله رب العزت فرمایي چې تاسو ورکه وکړئ د هغه نه چې الله درکړي دي. امام انقلاب عبید الله سندي رحمه الله فرمایي هغه وایي چې د ورکړه نوې نفقه چې چرته کې راشي دې نه مراد دا ده چې تاسو دغه وګړي د دې برابر جوړ کړئ چې هغه په زمانه کې په معاشره کې د یو مضبوط کس سره یا د بل چې د هغه هم عمر وي د هغه برابر کس وي چې د هغه سره په مقابله کې ودرېږي
دا نه چې تا هغه صرف 10 روپۍ ورکوه چې ستا د نن ګزاره یې د روټۍ وشي. نه، که ستا زوی ښه تعلیم کوي نو د ده په زوی باندې داسې تعلیم وکړه کم از کم چې هغه هم د دې برابر وګرځي. که ستا کاروبار وي نو دغه بل غریب هم د دې جوګه کړه چې د ده کاروبار هم داسې شي چې ستا برابر ودرېږي، برابر شي، پیسې سمه شي. یعنی چې کم از کم د معاشرې فرد وګرځي د سهولیاتو په اعتبار سره چې هغه ته هغه څیزونه د ژوند مهیا شي، داسې وګرځوه. داسې نه چې صرف 10 روپۍ ورکوه چې نننۍ ګزاره سبا به بیا خیر غونډی. نو چې الله رب العزت چاله وس ورکړي، عبیدالله سندي رحمه الله فرمایي مراد د دې نه دی. نو الله وایي واذا قیل لهم، کله چې ویل شي دوی ته انفقوا ورکړه وکړئ مما د هغه نه رزقکم الله چې رزق درکړی الله رب العزت تاسو ته. نو د رزق نه مراد صرف دغه نه چې کومه روټۍ الله درکړی بس دغه ورکړه، نه، چې کوم څیز الله درکړی دا ټول په رزق کې شامل دي، دغه ورکوه. قال الذين، نو وایي هغه کسان کفرو چې کافران دي، للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، انطعمو آیا موږ طعام ورکو، من هغه چاته لو یشاء الله که چېرته غوښتې وي الله اطعمه، نو هغه به ورته پخپله ورکړی وي که نه. خلک وایي که نه، نو ویې دې کافرانو به وي، صحابو ته به وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې موږ په دې باندې صدقه کوو، په دې غریبانانو باندې موږ که د الله خوښه وي دا دومره ښه خلک وي خدای به ورته ورکړی، که نه چې خدای نه ده ورکړی نو دا د خدای خوښ نه دی. نعوذ بالله من ذلک. ګوره دا زموږ په معاشره کې هم خلک وي دا خدای پېژندلی وي دی یې ځکه څه نه دي ورکړی. څه وایي؟ ولې ته خدای نه یې پېژندلی څه، خو خدای خو هر بنده پېژندلی، څوک یې نه دي پېژندلی. دا څوک د نر بچې شته چې وایي دی نه یې پېژندلی. ته خو د زمانې دا دی موږ یو بل د یو بل څنګه ښه پېژنو، یو بل پېژنو، د پوندو نه یو بل پېژنو چې دا به دونه اوبو کې زه به دونه اوبو کې. ما ته بېله خبره چې ګوته صرف بل ته نیسو. نو الله رب العزت دی ولې بیا نه پېژني، او خالق او مالک او رازق دی، مختار کل دی. نو الله فرمایي دې څه وایي انطعم من لو یشاء الله، آیا موږ رزق ورکو طعام ورکو هغه چاته که چېرته الله غوښتي نو هغه به ورکړو، مطلب چې الله نه ده ورکړی نو موږ یې ولې ورکو. امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې اصل کې خبره داسې نه ده، خبره داسې ده وایي دا د ګمراهۍ یوه لار ده چې په نیک کار کې خلک هره فیصله په تقدیر واچوي. هلکه مونځ کوه جنت ته به لاړ شي، ما جنت خو که د خدای پاک خوښه شو بس جنت ته به بوځي، نو په تقدیر یې فیصله واچوه. هلکه مونځ ودس کوه مړه که بس خدای توفیق راکړه، او مړه ده په مونځونو ودسونو نه ده، دا چې نه ده د خدای پاک ورکړه، د خدای پاک چې بس که چېرته نیکبخت ګرځولې بس زما جنت دی. نو هغه وایي چې دا د بدبختۍ او د ګمراهۍ نښه ده چې نیکي سړی په تقدیر باندې ورولي چې بس که تقدیر کې مې جنت وي زه به جنت ته ځم. او دا بله د بدبختۍ نښه ده چې د خپلې مزې دپاره د خپل خوند دپاره هم دکه تقدیر بیا زه ورځم او بیا د ګناه په کار کې چې دې ګناه پسې منډه وم، چې د نیکۍ خبره راشي نو په تقدیر یې ورچوم، او چې دې خوا زما ذاتي مزه کله راشي هغه تعبیر په مزې سره کړی وایي چې زما د ژوند د مزې خواهشاتو خبره راشي نو زه بیا تقدیر بیا نه منم، بیا منډه وم هغه کار پسې. لکه مونږ ته که 10 روپۍ میلاوېږي بیا منډه وو، خو که چېرته د فرض مونځ وخت وي نو بیا جومات ته نه راځو. هغه بیا توفیق ته ورولي چې توفیق وشو نو دا چل وکړو. توفیق کاکا هلکه چېرته دغه خو نه دی بولې، خو دغه دی که نه ته را روان شي. خبره داسې ده. نو قال الذین وایي هغه کسان کفرو چې کافران دي، للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، انطعمو آیا موږ طعام ورکو من هغه چاته لو یشاء الله که چېرته غوښتې وي الله اطعمه نو څه به یې ورکړی وي، طعام به یې ورکړی وي. نو د دې وجې دا قانون دی ښه که دا یوه خبره انطعم من لو یشاء الله اطعمه چېرته عام به د مسلمانانو کې چا وکړله وایي که خدای پاک چېرته چې خدای نه ده ورکړې زه ورته ولې ورکړم، نو دا په اسلامي قانون کې جرم دی. دا په اسلامي قانون کې داسې قسمه خبره کول جرم دی، او د دې پاکې دا سزاګانې. وجه دا ده چې الله رب العزت څه څیزونه تا له ته مالدارې په تا زکات لازم کړی دی، او د زکات نه علاوه په تا بله حقوق نور فرض دي.
داسې د خپلولۍ بېل حقوق دي، د ګاونډګیرۍ بېل حقوق دي، د مسلمانۍ بېل دي، بیا آخره کې د انسانیت بېل دي. دا ټول څیزونه دي. نو داسې قسمه خبرې نه کول، احتیاط پکار دي. نو دوی به څه وي ان انتم نه یې تاسو الا فی ضلال مبین مګر په ګمراهۍ ښکاره کې. دي دا خبره کوي نو نه یې تاسو په ګمراهۍ ښکاره کې دا خبره به کوله څه وي ان نطعم الله ان شاء الله اطعم. ويقولون الله رب العزت فرمایي وایي دي متى هذا الوعد. راته چې د قیامت چغې کېږه نه دا بار بار چې وایي قیامت په او عذاب به یو دا به یو پلانکې شي به متى هذا الوعد، دا قیامت به کله دا به کله ان کنتم صادقین که چېرته داسې رښتون یې. نو الله رب العزت فرمایي ما ینظرون دی انتظار نه کوي الا صیحة واحدة مگر د یو آواز د یوې چغې انتظار کوي. تأخذهم دې ته نفخه اوله ویلی شي، لومبنۍ شپېلۍ چې کله شروع کړي لومبنۍ شپېلۍ دي د هغې انتظار کوي. الله وایي دې انتظار نه کوي الا صیحة واحدة مگر د یوې چغې د یو آواز. تأخذهم ای چې احاطه به وکړي په دیو باندې راټینګ به کړي دي لره دغه آواز. وهم یخصمون ای اصل کې یختصمون او دی به د یو بل سره جګړه کوونکي یا داسې وایه یا دی به مشغوله وي په مختلفو مشاغلو کې. څنګه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم بیان وایي چې کله د قیامت لومبنۍ شپېلۍ شروع شي نو څوک به څه وکړي چا به تان داسې خور کړي په مارکیټ کې به لګیا وي کپړه به چاله چې دی کټ کوي د ده به دومره وس ونه شي چې دا تان راغونډ کړي دوباره. څوک به چې دې نوړی به یې خولې ته ورویشتي په خوله کې به یې د ده به دا وس نه وي چې دا نوړی د دې مرۍ نه اوس ښکته تېره کړي، داسې به هریان پاتې شي. او یو زنانه به چې دا وایي یو چې دی دا پی چې دی پی به شي یو کس هغه به دا وسلې دکه شان به حیرانه پاتې شي. او شپېلۍ سره به چې دی هره حامله چې دا به خپل بچي وزېږي یو به ورسي دومره به هیبت زده وي. او څوک به چې دی بار یا به بار پاتې شي، څوک دننه وي دننه حالت کې به پاتې شي، په کوم حالت چې وي حیران به پاتې شي د لومبنۍ شپېلۍ سره. نو 40 سال به تېر شي بیا الله رب العزت فرمایي ای دی به یو بل سره جګړه کوونکي یا مشغول به په مختلفو مشاغلو کې. فلا یستطیعون نو دی به طاقت نه لري توصیة د نصیحت ها د نصیحت طاقت به هم نه لري ځکه به شپېلۍ به شروع شي بس کیسه ده ایس دی باریان دریان پاتې شي. ولا الی اهلهم او نه دی خپل اهل ته یرجعون د واپس کېدو د دې طاقت به هم نه لري چې د کوره بې بار قدم وخي چې صرف دا قدم دننه راواړي د واپس کېدو طاقت به هم نه لري. د دې وجې الله رب العزت ته په حالت د ایمان کې او په داسې حالت کې مرګ راولي چې الله رانه خوشحاله. قیامت چې کله راځي حدیث شریف کې راځي وایي دا به په بدترینو انسانانو به قیامت راځي، په اشرارو د دې امت به قیامت راځي. ولې د ځمکې نه به یې د سره به په ځمکه یو بندم نه چې هغه څه وایي الله 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 یو بنده به همداسې نه چې دې څه وایي الله الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر څو چې په ځمکه باندې د الله الله ویلو والا موجود وي نو قیامت به نه راځي، نو په اشرارو د دې امت به راځي. الله هم دې بچ کړي. سخته ورځ ده. الله وی فلا یستطیعون طاقت به نه لري توصیة د نصیحت کولو ولا الی اهلهم او نه دې خپل اهل ته یرجعون چې واپس شي دوی. ونفخ او پوک به وخلی شي دې ته نفخې ثانیه ویلی شي دویم پوکي به ووالي شي دویم اواز به په شپېلۍ کې وشي. ونفخ او پوکي به ووالي شي په سوري په لاوډ سپیکر کې دا لاوډ سپیکر بنیا به مضبوط لاوډ سپیکر پوک به وهلی شي په شپېلۍ کې فاذا هم من الاجداث ای فاذا هم من القبور بس اچانک به دي د قبرونو نه سوي الی ربهم د خپل رب جانب ته ینسلون په منډه منډه به را روان یا داسې ووایه الی ربهم د خپل رب جانب ته ینسلون ای په منډه به ورځغلي خپل رب طرف ته به په منډه ورځغلي.
نو دی به څه وایي چې راځغلي به نو لومبنۍ جامې چې د قبرونو انسانان راپاسي جامې به نه وي په بدن باندې ښه لومبنۍ جامې چې چاته اچولی شي هغه سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته اچولی شي ځکه د هغه نه لباس د دین د وجې وباسلی شوي نمرود ته لباس وباسه او ورته ورګزار نو لومبنۍ به هغه ته لباس اچولی شي دویم به زمونږ استاد خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اچولی شي دریم به سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام ته اچولی شي او بیا به دا چا د خپل درجې مطابق چاته 2 قدمه پس چاته 4 چاته ډېر دغه پس او بیا په میدان محشر کې به بالکل خیر د بعضې خلکو درجات نو ونفخ فی الصور او فوق به وهلي په شپېلۍ کې فاذا هم من الاجداث نو اچانک به دي د قبرونه الی ربهم ینسلون د خپل رب طرف ته په منډه ورځغلي قالو نو دي به ووایي اوس دي به څه وایي یا ویلنا ای هلاکت دې زمونږ دپاره من بعثنا چا راپاڅولو من مرقدنا هغه ځای د آرام نه یا علماو ته شیخ رحمه الله 2-3 ترجمه کړی دي یا وی من مرقدنا هغه ځای د ډډه لګولو زمونږ چې ډډه هم پکې صرف لګولې وه نو اوس دې به د ځای د آرام یا د ډډې ولې یاد کړي حالانکې قبر کې هم د قیامت د کافر دپاره عذاب نو علما ته یو 2-3 تعبیره کوي یو خدا خبره ده چې د قیامت په حساب د هغې د سختۍ په حساب به د قبر دا سختي او ډوسه سختي نه دا به ډوسه شي نه دا به دې ته آرام ښکاري د قیامت د ورځې په مقابله کې نو ځکه به دې وایي چې قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ای هلاکت دې زمونږ دپاره موږ د دې آرام د ځایونو نه چا راپاڅولو الله د عذاب نه بچ کړي یو دا مسله بله مسله دا ده چې حدیث کې راځي وایي دا لومبنۍ شپېلۍ چې ووالي شي او دویمه د دې په منځ کې به دا 40 کاله چې دا په دې باندې عذاب نه نو عذاب چې پې نه نو د دغې وجې به دې ته دغه ځای د آرام ښکاري نو من بعثنا من مرقدنا چا راپاڅولو موږ چې دی هغه ځای د آرام نه نو یقال لهم دې ته به وویلی شي هذا دا چې ده ما وعد الرحمن دا څه شی ده وعده د الله رب العزت ده دا هغه ده چې وعده د الله ده وصدق المرسلون او رښتیا ویلو چا پیغمبرانو څه ویلو رښتیا ویلو ان كانت نددا الا صيحه واحده مگر یو چغه ده فاذا هم بس اچانک بی جميع طول لدينا زمن سرا محضرون حاضر بکړي شي لاین به حاضر کړي شي اچانک به ټول حاضر کړي شي او بیا به حساب کتاب وغیرہ د خبره ده الله رب العزت ته اسانه سره حساب کتاب کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَهَغَ وَخْتِ چې ویلې شي دوی ته اتقوا ځان بچ کې ما د هغه نه ویریږئ د هغه نه چې وړاندې ستاسو نه دي وما خلفکم او هغه چې وروستو ستاسو نه دي لعلکم ترحمون دپاره دي چې په تاسو رحم وکړي شي وما تأتيهم من آية دتن رازي ونخا من آيات ربهم دا آياتنا دا رب العزت دديونا إلا كانوا عنها مگر ویدی داغینا معرضين اعراض کونکی نو کاغا چرتا دلائل کونیوی او وقیلا من آیات القرآن و بعض ویچ آیاتنا دا قرآن تی مرادیه عام چرا کم دلائل تی پا پیزا کے ورا وغیرہ بلا نخیدی دا اللہ رب العزت دا وحدانیت نو بعض ویچ دا تی مراد دی او بعض وی چې د دین آیاتونو د قرآن مراد دي نو د هر یو نه د خر زامن انکار کوي وإذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دوی ته انفقوا نفقه ورکړئ د هغه نه مما د هغه نه رزقکم الله چې رزق درکړي الله تاسو ته قال الذين وای دغه کافران قال الذين وایها کسان کفرو چې کافران دي للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دي انو تعیمو آیا من ورکلو من هغه چاته لو یشاء الله که چرته د الله خوښوي اطعمه ورکړی به وي دیوله ان انتم نه تاسو الا فی ضلال مبین مگر په ګمراهۍ ظاهره کې
ويقولون وایدی متى هذا الوعد کله به دغه وعده ان کنتم کله به هغه وعده تاسو چې دغه قیامت کیدا به کله وي متى کله به هذا الوعد دغه وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی یا وعده د عذاب ما ينظرون دی انتظار نه کوي خدای د سیاق او سبق نه بدلی چې قیامت یادي ما ينظرون دی انتظار نه کوي الا صيحه واحده مگر د یو आवाज تاخذهم چې خاطب وګړي بدیو باندې راټینګ بګیرا گی بګی لرا وهم يخصمون او دی بجګړه کوونکی وي فلا يستطيعون بل طاقت نلري توصيه د نصيحت ولا الى اهلهم ونخبل اهل يرجعون د واپسه ونفخا وقب وغلشی فی السوری پشپیلے کے فیضام بس اچانک بدی من الایداس دا قبرونا من القبور دا قبرونا الى ربیم رب بلتا ینسلون پمنڈا منڈا رازی پمنڈا منڈا رب طرفتا ورزغلی قالون وی بدی یا ویلنا اے افسوس تمن لرا حلاکت تمن لرا من بعثنا چارا پاسلو من مرقدنا من دا غزید آرام زمون دا قبرون دا آرام دا زینا یقال لهم دی تبویل شی وکاکاگانو هذا دا چې ما وعد الرحمن هغه وعده د الله ده کنه وصدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبرانو من كانت نلا الا صيحه واحده مگر یو چغه فاذا هم بس اچانک دی جميع طول لدینا زمون سره محضرون حاضر بکلی شي